سورہ صاد آیت نمبر 25 یولسم رکو دشتم سپارہ صفحہ نمبر 41 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله العظيم سورہ صاد آیت نمبر 25 یولسم رکو درشتم سپارہ تاسو لیا چی ندی ما قبل درس خلاصه تاسو تمیمه ذهن تبا خبر راشي دا مخ کې سبق ومنګ د پاره آسان شي. حضرت داود علیه السلام د الله تعالی پیغمبر تیر شوی دی او د پکور کې د روټین د عبادت بداو چې څومره زنانه به نو د هغې د پاره یو روټین جوړ کړو چې یو غنټه به یو زنانه عبادت وکړو همدغه زنانه به چې کم دی دی به کم دی د کور کار خدمت به شروع کو د دې په مقابله کې به بل خزه عبادت تکین استله نو داسې 24 غنټې چې کم دی د بالکل الله طرف ته یو ترتیب جوړ کړو او دغه شان دی داود علیه السلام په خپل هم په کور کې به عبادت کولو بهر به عبادت کولو ذکر به ډیر زیات کولو نو یو ځل د ځان ډیر زیات داسې متاثر شو یره خو چې کم دی 24 غنټې د الله تعالی په عبادت کې مشغول یم الله رب العزت په دې باندې انتهایی خفه شو او د عبادت دا ټایم د ضایع کولو د لپاره الله رب العزت د طرف ته کم دی یو دوه سړي رولېګل هغه سړي چې کله راغلل نو داسې بے فائدې مسلې د تروان دي کله یو سړي ویل زما چې کم دی یو کم سل غړي بيزي دي او د یو سړي ویل زما یو غړي بيزه ده نو د یو کم سل ولدا خبره کول چې دته اوه چې دا یو غړي بيزه ما تراکه زما سل برابر شي بس دی کې کم دی د بلا شي وخت کم دی ضایع شولو چې کله وخت ضایع شولو نو داود علیه السلام ته پته لګی چې واقعي د الله د طرفه بمون باندې یو امتحان او اخر کې کم دی الله رب العزت نے باقاعده فاستغفر ربه وخر راکعا الله رب العزت نے معافی غوښتلې ده او الله ته بیا په سجده باندې شویم دی چې یا الله آینده به د خپل د عمل نه متاثر کیږي منه دې ځکه کم دی فرمای چې مسلمان به د خپل د عمل نه متاثر کیږي نه کدا نیک اعمال دي کدا هر سری او دا د الله تعالی په توفیق سره انسان ته ملاویږي نو دی به د الله تعالی شکریا به ادا کوي د خپل د عمل نه ډیر متاثر کیږي نه دي ځکه الله فرمایي چې کله داود علیه السلام زمونږ نه بخنه وغوښتله نو موږ چې کم دی هغه ته چې کم دی انتهایی نور هم عزت ورکلو او بیا داود علیه السلام ته الله تعالی باقاعده حکم کوي چې فحکم بین الناس بالحق ما تاسو ته ویلو د داود علیه السلام صفت داو چې جرګه به خسته کوله خلکو په مینس کې به فیصله خسته کوله نو الله ولدل د فیصله طریقه کوي اې د الله پیغمبر ته چې کله هم د دوو کسانو په مینس کې فیصله کې نو بالحق په انصاف سره وایي کې داسې بنه کې چې یو طرف ته تا د پته لګي که زه فیصله کوم نو دې کې زما خیر دی او په دغه چې کوم دی د ځان په فیصله کې ته چې کوم دی ګناهګار نو هم د ځان طرف ته فیصله نه کې نو دلته وته الله فرمایي وی کچرته تا د ناحقو کې فیصله وکړه او تا په ناحق طریقه فیصله وکړه نو دا غیر نقصان بداشي فیدلک عن سبیل الله وی الله تعالی وتا د خپل لارې نه چې کوم دی بې لارې کې ګوره پیغمبر ته د فیصلې په حق لکه څونه سخت ترغیب دی معلومیږي دا چې همیشه فیصله د په انصاف سره کیږي الله ولا نقصان خي که چرته تا فیصله په ناحق طریقې سره وکړه نو نقصان به سي فیدلک عن سبیل الله الله تعالی وتا بیلار کی د الله تعالی د لارې نه چې پیغمبر ته دونه غټ تاکید دی نو مو تعالی خدل ته په طریقو او لا څه شي دی ترغیب دی نو په دې آیاتونو کې د حضرت داود علیه السلام ته د فیصله هغه د ترغیب طریقه ده
فغفرنا له ذلك نمونگا معاف کرلو دا خبره وإن له او بشکل داود علیہ الصلوۃ والسلام د پارا عندنا لزلفا منصر نزدې والده وحسن مآب او زید دورتلو یا داود انا جعلناك اے داود علیہ الصلوۃ والسلام بشک مونږ ته جوړ کړی خلیفتا فی الارض خلیفہ پس مګه کې فاحکم بین الناس پس فیصله وکړه د خلکو په مینس کې بالحق په انصاف سره ولا تتبع الهوى او پیروي مکو د خواهش فيضلك عن سبيل الله د فيضلك د دې خپل معنی د گمراه وي کی او د پیغمبر په شان کې داسې الفاظ د بيدبي دا علماء د دې کوم دې ترجمه کړی دا فيضلك بالرب کی الله رب العزت عن سبيل الله د الله تعالی د لارنا ان الذين يضلون بشکه کسان چې گمراه شول عن سبيل الله د الله تعالی د لارنا لهم عذاب داغي د پر عذاب دی شدید سخت بما نسوا يوم الحساب بسبب د هغه چې هر کړی د دوی د ورځ د حساب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا الله د زمکه د اسمان د جوړولو مقاصد بیانې چې کدا اسمان می پیدا کړی دی نو دا هم به مقصد نه دی کدا زمکه می پیدا کړی دا هم به مقصد نه ده بیا د دې اسمان مقاصد څه شي دي مونږ ته کم دی رڼا را کوي مونږ ته تیار را کوي په اسمان کې چې کم دی بیا الله تعالی مختلف مخلوقات پیدا کړی دي نور پیدا کړي سپوږمۍ پیدا کړي ستوري پیدا کړي پس مکه باندې الله تعالی چې کم دی حیوانات پیدا کړي اور دا شان دی په زمکه باندې الله تعالی سبزیان او فروټ پیدا کړي او بیا د دې په مینس کې مخلوقات دي مثلا پرندې دا د زمکه او د اسمان په مینس کې دي نو الله فرمایي چې ګوره دا یو معمولی شان دی بلډینګ دی دا جمعات دی د دې کم دی چت دی زمکه دا به مقصد نه ده دا د سره په جوړ شوی دی چې خلک عبادت کوي نو دا دومره لوی کائنات چې مونږ تاسو تخکاری الله فرمایي چې باطل د ما بیکار پیدا کړی نه دی وما خلقنا السماء والارض او ندی پیدا کړی مونږه اسمان او زمکه وما بینهما او سچ د دوی په مینس کې دی باطل ذلك ظن الذين كفروا دا خو خیال دی د هغو کسانو چې کافران دي فويل للذين كفروا پس هلاکت دي د هغه خلکو د پاره چې منکران دي کافران دي کفروا چې منکر دي منن العذاب د اورنا ام نجعل الذين دا ورځ د قیامت باندې دلیل دی چې ورځ د قیامت دا حق دی قیامت برازي کچرته قیامت نه وي نو الله رب العزت به د مسلمان او د کافر په مینس کې به فرق نو راوستي یا کافر به کافر او مسلمان به مسلمان به او الله رب العزت کافر ته خپل یو حیثیت ورکړي دي چې د کافر حیثیت څه شي دي دا به دوزخ ته ځي اور دغه شانته الله تعالی مسلمان ته حیثیت ورکړي دي چې په نیک اعمال په بدله کې بدی چرته ځي جنت ته وځي نو د دې کافر او د دې کافر او د مسلمان په منځ کې الله فرق پیدا کړی او دا فرق دې لپاره پیدا کړی چې اورز د قیامت کافر ته جهنم ملو شي او مسلمان ته جنت ملو شي نو معلومیږي دا چې اورز د قیامت داسې شي دا حق ده دا د اورز د قیامت باندې یو دلیل دی ام نجعل الذين امنوا ايمغه هغه کسان چې ایمان وروړي دي او عملوا الصالحات او هغه عمل وکړل نیک کالمفسدين في الارض پشان د فساد کوونګي بزمګه کې ام نجعل المتقين یا کړمږه پرهیزګاران کالفجار پشان د بدکارانو کتاب انزلناه دي زين الله رب العزت د قران مجید برکت بیانې چې دا قران مجید دا یو برکت والا کتاب دی برکت څه مطلب دی نو علماء د برکت خپل معنی بیان کړی دي
چا چې د قران مجید تلاوت وکړو د قران مجید تلاوت کی نو د دې مبارکون برکت مطلب دا دی چې الله به د دې قران د برکت دی بندله په دنیا کې به عزت ورکي په آخرت کې به ورکي او د دې مثال تاسو ګوره چې کم یو حافظ قران وي خلک ول چې کم دی په صف کې مخکې ورکي او کوشش پدې کې دا وي چې مونږه حافظ سړی مخکې کو د ګوره د په دنیا کې الله تعالی د قران وینکو د کم دی یو عزت ورکي نو په دنیا کې به هم عزت وي او په آخرت کې به هم عزت وي او الله تعالی د قران مجید برکت بیانې کتاب انزلناه دا کتاب دی چې نازل کړی دی مونږه الیک نبی رسول الله والسلام پتا باندې مبارک دا برکت والا دی لیدبروا آیاتی چې دوی غور وکړي د دې په آیاتونو کې وليتذكر اولو الالباب او چې نصیحت حاصل کړي عقل مند خلق واخر الدعوانا الحمد لله